बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे ټاپک زموږ ریزولوشن اف فورسز دی. دې نه مخکې موږ ایډیشن اف فورسز وي چې هغه داسې عمل چې د دوو یا د دوو نه زیات فورسز په ځای باندې موږ داسې یو فورس ولیکو چې د هغې یو فورس افیکټ د هغه ډیرو فورسونو د افیکټ برابر وي. اوس ریزولوشن د ایډیشن الټه دی. کله چې موږ یو فورس ویکټر دوه یا دوو فورس ویکټرز ته سپلیټ کو نو دې ته ریزولوشن اف فورسز وایي. مثال په طور موږ سره یو فورس دی او د هغې نه موږ دوه یا دوه نه زیات فورسز جوړ کړو نو د دې اولني کم فورس افیکټ چې دی د هغه ټول فورسز په کمباینلی پیدا کوي نو دې عمل ته ریزولوشن اف فورسز ویلی شي. خو کله چې موږ دا کمپوننټس داسې جوړ کړو د دې مین فورس چې دا دواړه کمپوننټس یو بل ته په 90 ډیګري یعنی پرپنډیکولر یې نو دې ته ویلی شي ریکټینګولر کمپوننټس. ریزولوشن اف فورسز موږ دې دپاره کوو چې موږ فورسز انالیټیکلی یعنی په کیلکولیټر باندې یا په فارمولو باندې جمع کو نو د پیمانې او د پروټیکټر حاجت پکې پاتې نشي. البته صرف ګرافیکل ټکنیک دونه حصه موږ سره پاتې شي چې ویکټرز چې دي هغه موږ په ایروز باندې ریپرزنټ کوو چې موږ په اسانه باندې دا ویژوالایز کوو. نو انالیټیکل میتھډز چې دي دا ډیر په اسانه باندې کیږي او دا اکیوریټ هم وي او دا کم ګرافیکل میتھډز چې وو نو هغې کې به مسله دا راتله چې ستا سکیل مطابق ډرایینګ به اکثر ټیک نه و. په دې پیج 104 باندې دا یو سړی دی دې په رسۍ باندې د واورې دا ټوکړه راکاږي نو دی چې کوم فورس لګوي هغه دا رسۍ کې کوم ټینشن چې پروډیوس کیږي نو دا فورس په دې آیس بلاک باندې لګي. نو اوس موږ سره صرف دا یو فورس دی خو دا فورس چې دی دا موږ دوو کمپوننټس ته ډیوایډ کړی دی یو هاریزنټل کمپوننټ او یو ورټیکل کمپوننټ. ګورئ دا چې دی نو دا ایکس اکسس دی دا وای اکسس دی او دا فورس د دې په منځ کې لګېدل دی نو مطلب دا شو چې د دې فورس ایکس کمپوننټ هم شته او وای کمپوننټ هم شته. نو دا موږ دوو کمپوننټس ته ډیوایډ کړو دا هاریزنټل کمپوننټ او دا ورټیکل. نو دا هاریزنټل ته موږ اف ایکس وي او ورټیکل ته موږ اف وای وي. نو موږ څه چلو کو یو فورس موږ دوو کمپوننټ ته ډیوایډ کړو او دا دوه کمپوننټس یو بل ته په 90 ډیګري یعنی پرپنډیکولر دي نو دا دواړه کمپوننټس چې دي دې ته ریکټینګولر کمپوننټس وایي او دا پروسس چې دی دې ته ریزولوشن اف فورسز وایي. فیگر 4.7 کې موږ سره دا یو کارټیسین کوارډینیټ سیسټم دی مطلب دا ایکس اکسس دی دا وای اکسس دی. اوس یو فورس دی چې دا په او پی باندې موږ شو کړی دی او دا د ایکس اکسس سره انګل تیټا جوړوي. نو اوس موږ داسې وکړو چې د پوینټ پی نه موږ په ایکس اکسس باندې یو پرپنډیکولر واچو چې هغه موږ سره دی کیو پی او د دې پوینټ پی نه موږ په وای اکسس باندې پرپنډیکولر واچو چې هغه موږ سره دی اس پی. نو ګورئ دا اس پی چې دی د دې په ځای موږ او کیو لیکلی شو یو بل ته دواړه پیرلل دي ټیک شو او دا کیو پی چې دی د دې په ځای موږ او اس هم لیکلی شو ځکه چې دا دواړه یو بل ته پیرلل دي. نو ګورئ د دې ډایرکشن او میګنیچیوډ دواړه سیم دي که نه خو صرف موږ له څه شی ځای ورله بدل کړو. نو اوس ګورئ دا چې دی دا ایکس باندې دی نو دې ته موږ اف ایکس وي دا د دې مین فورس چې دی ایکس کمپوننټ دی نو دې ته موږ اف ایکس وي او دا چې دی دا د دې وای کمپوننټ دی دې ته موږ اف وای وي. دغه شانتي د دې فورس دوه کمپوننټس دا دي خو فرض که دا ته په دې طرف باندې کمپوننټس ته ډیوایډ کړې نو دې طرف ته دا اف وای کمپوننټ دی او دا اف ایکس کمپوننټ دی. نو ته دا کمپوننټس هم اخیستلی شي او دا کمپوننټس هم اخیستلی شي خو عام طور موږ دا دواړه کمپوننټس اخلو چې موږ ته ایډیشن اساني او ویژوالایزیشن اساني ټیک شو. نو ګورئ هیډ ټو ټیل رول موږ وي که نه چې کله موږ دوه کمپوننټس جمع کوو نو اولنی ویکټر ډرا کو نو دا موږ سره اف ایکس دی دا موږ ډرا کو بیا د دویم کمپوننټ هغه ټیل چې دی هغه د اولني په هیډ کې نو دا د اف وای ټیل چې دی هغه موږ د اف ایکس په هیډ باندې کېښودو نو دا اف ایکس شو
د اف ایکس په هډ باندې اف واي مونږ کېښو او اوس دا دواړه چې مونږ جمع کړو نو څه واپس د اف راغی ټیک شو. نو مونږ سی چلو کو دا اف چې دی دا مونږ اف ایکس او اف واي دوه کمپوننټس کې ډیوایډ کوم او اف چې دی دا برابر شو د څه شي د اف ایکس پلس اف واي. نو دا مونږ څه شلو کو ریزولوشن اف فورسز یو کو. اوس دا څه ریشوز دي چې دا یادول لازمي دي او په دې اگزامپلو کې دا به استعمالیږي. نو ګورئ تاسو کنسیډر کړئ دا یو ټراینګل او پی کیو ټیک شو. نو دا رائټ اینګل ټراینګل دی. په رائټ اینګل ټراینګل کې موږ سره د تیټا ته سره جنګېدلی دی ته بیس وایي او دې ته مخامخ دا پرپنډیکولر دی او د دې دواړو نه اپوزیټ دا سایډ چې دی دې ته هایپاټینیوز وایي ټیک شو. نو موږ سره درې قسمه ریشوز په دې کې استعمالیږي. یا موږ سره دی کاس تیټا. نو کاس تیټا برابر دی د بیس ډیوایډ بای هایپاټینیوز. دلته کې بیس چې دی هغه موږ سره اف ایکس دی او هایپاټینیوز چې دی هغه موږ سره اف دی. نو دا موږ سره شو اف ایکس ډیوایډ بای اف. بیا اف ایکس برابر شو دا اف اخوا واوړېدو نو اف کاس تیټا ټیک شو. ساین تیټا موږ سره برابر دی د پرپنډیکولر ډیوایډ بای هایپاټینیوز. پرپنډیکولر اف واي دی او هایپاټینیوز اف دی. نو اف واي چې موږ معلومو نو هغه به برابر شي د اف ساین تیټا. بس تیټا چې دی دا خو د اینګل د دې په ځای به یې موږ له اینګل را کړی. نو که 0 ډیګري را کړی نو د هغې دپاره ساین تیټا 0 ده. د 0 ډیګري ساین تیټا ویلیو 0 ده او کاز اف 0 چې دی هغه موږ سره 1 دی او ټین اف 0 چې دی هغه موږ سره 0 دی. دغه شان که 30 ډیګري اینګل د هغې دپاره ساین 0.5 دی کاز 0.866 دی او ټین 0.577 دی او د 45 60 او 90 دپاره دا ویلیوز یې موږ له راکړي. دا په کیلکولیټر باندې هم تاسو معلومولی شئ او ډایرکټ کې دا تاسو یادولی هم شئ ځکه چې په دې کې به صرف موږ سره دغه اینګلز استعمالیږي. په باقي کوېسچنو کې بیا نور کوېسچن که فرض که په هایر کلاسز کې راځي نو هغې کې بیا 35 او 36 او دا پکې هم استعمالیږي نو هغې دپاره بیا کیلکولیټر لازمي. نو ګورئ دا موږ اف ایکس هم معلوم کو اف واي هم معلوم کو. نو چې اوس موږ سره تیټا یې موږ له راکړي او اف یې موږ له راکړی چې فورس ویلیو موږ سره معلوموي او د هغه فورس چې کوم اینګل جوړوي د ایکس اکسس سره هغه هم موږ ته معلوموي. نو موږ اف واي معلومولی شو او اف ایکس هم معلومولی شو. یعنې د دې فورس ریکټینګولر کمپوننټس موږ معلومولی شو. اوس که فرض که موږ سره اف ایکس او اف واي موږ له راکړي اوس موږ د هغه ایډیشن والا دغه ته راغلو که نه چې موږ سره دوه فورسز دي هغه یې موږ له راکړي دي او دا دواړه فورسز چې دي دا یو بل ته په 90 ډیګري باندې دي یعنی په دا دواړه ریکټینګولر کمپوننټس دي د یو اف ایکس هم موږ سره شته او اف واي هم موږ سره شته او اوس موږ ته معلومول دي اف یعنی دا دواړه ایډ کول دي. نو د دې اوس ایډیشن چې دی دا به موږ په انالیټیکل طریقه باندې کوو او هغه به څنګه کوو. ګورئ دا فارموله اول ډیرایو کوو. موږ سره دا رائټ اینګل ټراینګل دی نو د دې دپاره یو تیورم دی هغې ته وایي پیتاګورس تیورم. هغه وایي موږ ته چې هایپاټینیوز سکویر برابر دی د بیس سکویر پلس پرپنډیکولر سکویر. نو چې هایپاټینیوز موږ سره فورس دی که نه نو فورس چې موږ معلومون دا سکویر به تي ختمو. نو هایپاټینیوز سکویر انډر روټ برابر شو دواړه سیټ ته موږ انډر روټ واغست بیس سکویر پلس پرپنډیکولر سکویر انډر روټ. نو دا سکویر او روټ یو بل سره ختم شو نو هایپاټینیوز برابر شو د بیس سکویر پلس پرپنډیکولر سکویر هول انډر روټ. دلته منځ کې پلس دی نو دا سکویر او روټ نشي ختمېدلی. نو ګورئ دا هایپاټینیوز موږ سره اف برابر دی او کې یو چې دی یا بیس چې دی هغه اف ایکس دی او پرپنډیکولر چې دی نو هغه موږ سره اف واي دی. نو اف برابر شو د اف ایکس سکویر پلس اف واي سکویر انډر دی روټ. نو مطلب چې تاسو سره ایکس کمپوننٹ او واي کمپوننٹ یي نو تاسو فورس معلومولی شئ په ګرافیکل طریقې باندې. خو به دا تاسو اکارډنګ ټو سکیل ویستو دا به تاسو اکارډنګ ټو سکیل ویستو بیا به د دې اولني په هډ باندې د دې دویمي دا ټیل ایښودو او بیا به د اولني د ټیل سره د دویمي دا هډ یو ځای کوو نو تاسو سره به دې فورس راتلو. اوس به تاسو څه وکئ تاسو به صرف اف ایکس سکویر کوي اف واي به سکویر کوي یو بل سره جمع کوي او روټ به یې واخلئ نو تاسو سره به د دې دواړو د وجې چې کوم افیکټ پروډیوس کیږي نو په یوازې چې هغه افیکټ کوم فورس پروډیوس کوي
اقا فورس به تاسو سره راشي، د هغې میګنیچیود به تاسو سره راشي. اوس په ګرافیکل طریقه کې به مونږ سره چې مونږ به ایډیشن وکړو که نه، نو میګنیچیود او دغه به دواړه راغلو اینګل. هغه میګنیچیود به بیا مونږ په پیمانه معلوم کو، او اینګل چې دی هغه مونږ په پروټیکټر دی نه مخکې هغه کوم لیکچر چې دی هغې کې مونږ ویل دي. خو په دې کې خو اوس مونږ سره انالیټیکل طریقه کې مونږ میګنیچیود معلوم کو د فورس چې اف ایکس سکویر پلس اف وائی سکویر انډر روټ، خو مونږ ته اینګل نه دی معلوم. د اینګل معلومولو لپاره بیا دا طریقه ده چې دې نه مخکې کاس تیټا او ساین تیټا مونږ وي، اوس یو بله ریشو ده هغې ته ټین تیټا وي، او هغه برابر دی د پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. د پرپینډیکولر مونږ سره اف وائی دی او بیس چې دی مونږ سره اف ایکس دی. نو ګورئ دا اف وائی اف ایکس خو دواړه مونږ له راکړي دي که نو، دا دې مونږ له راکړي دي. نو اف وائی به تاسو په اف ایکس باندې ډیوایډ کوئ، دې نه به تاسو سره ټین تیټا راشي، خو مونږ تیټا معلومو، دا ټین به دې خوا راواړو. نو مونږ سره تیټا برابر شو د ټین انورس اف وائی ډیوایډ بای اف ایکس، او دا په کیلکولیټر تاسو سره کېږي. اول به تاسو اف وائی په اف ایکس ډیوایډ کړئ، تاسو سره به یو ویلیو راشي، او بیا به تاسو داسې وکړئ که نه چې شفټ به ووهئ، ټین به ووهئ او هغه ویلیو به ووهئ، نو تاسو سره به د دې اینګل ویلیو راشي. دا یو کوېسچن یې کړی دی مونږ ته چې یو جنۍ ده دیویا نومې دی، هغه 20 نیوټن فورس لګوي او په 60 ډیګري اینګل باندې لګوي. نو وایي تاسو د دې د فورس هاریزنټل او ورټیکل کمپوننټس معلوم کړئ. نو ګورئ مونږ له اف را کړی دی او تیټا یې را کړې ده. دا مخکې ما تاسو ته ووایي چې فورس یې مونږ له را کړی او تیټا یې مونږ له را کړي، نو مونږ اف وائی د دې ورټیکل کمپوننټ او اف ایکس د دې هاریزنټل کمپوننټ معلومولی شو. اف مونږ سره شتي، تیټا مونږ سره شتي، نو د دې فورس هاریزنټل او ورټیکل کمپوننټس چې دي هغه مونږ اوس معلومولی شو. نو مونږ به څه وکړو؟ مونږ خو به اول مخکې مونږ هغه ټیبل کې د تیټاز ویلیوز یادې کړي که نه، دې کې مونږ سره 60 ډیګري دی. ټول ناول خو به مونږ وګورو چې کاز اف 60 د څه برابر دی او ساین اف 60 د څه برابر دی. نو بیا به داسې وکړو چې اف ایکس مونږ سره د اف کاس تیټا برابر دی، نو کاز اف 60 چې دی هغه د 0.5 برابر دی. نو د کاز اف 60 په ځای به 0.5 ولیکو او 20 له بول سره پور کو، نو مونږ سره انسر سره راغی 10. او بیا اف وائی چې دی د اف ساین تیټا برابر دی، نو ساین اف 60 ټیبل نه وګورو چې هغه د څه برابر دی، هغې له به په 20 کې ضرب ورکو، هغه غالبا د 8.66 برابر دی. نو مونږ سره اف ایکس او اف وائی معلوم شو. اوس مونږ ګورو چې دا اف ایکس او اف وائی چې مونږ معلوم کړو نو دا ټیک دی او که ټیک نه دی، نو مونږ به داسې وکړو چې دا به جمع کو د یو بل سره، په انالیټیکل طریقې به یو بل سره جمع کو. که د دې نه واپس هغه فورس راغی، فورس څو 20 نیوټن او که نه، نو دا اوس مونږ کمپوننټس ته ډیوایډ کو، یو اف ایکس شو یو اف وائی شو، ریزولوشن یې مونږ وکړو. اوس ریزولوشن او ایډیشن د یو بل څه دي، اپوزیټ دي. نو چې اوس واپس مونږ ایډیشن وکړو که نه، د اف ایکس او اف وائی ایډ کو او فورس بیا 20 راشي، نو مطلب دا دی چې زمونږ دا ریزولوشن مونږ صحیح کړی دی، دا کمپوننټس یې مونږ صحیح معلوم کړي. نو دا دواړه چې مونږ انالیټیکلی اوس ایډ کوو، دا یاد وساتئ چې دا ویکټر ایډیشن دی، نو دا د سکیلر ایډیشن په شانتي نه دی چې اف ایکس 10 دی اف وائی 17 دی، نو خو 27 راځي، خو دا ویکټر ایډیشن دی، دا د سکیلر ایډیشن په شانتي نه دی. نو د دې دپاره به مونږ څه وکړو؟ اف برابر دی د اف ایکس سکویر پلس اف وائی سکویر انډر دی روټ اف ایکس چې دی هغه 10 دی، نو 10 سکویر پلس اف وائی 17.3 دی، نو 17.3 سکویر انډر دی روټ. نو اف برابر شو د 100 پلس 299.3، اف برابر شو د 19.9 نیوټن، او 19.9 اپراکسیمیټلی د 20 نیوټن برابر دی. نو مطلب دا شو چې دا فورسز دا کمپوننټس چې مونږ معلوم کړي دا مونږ صحیح معلوم کړي دي. اوس مونږ معلومو چې دا اینګل چې دی دا صحیح دی او که نه دی. نو ګورئ تیټا برابر د 10 انورس اف وائی ډیوایډ بای اف ایکس، اف وائی مونږ سره 17.3 راغی او اف ایکس چې دی هغه 10 راغلی. نو دا دواړه چې یو بل باندې ډیوایډ شي 1.73 دی راشي، او د 10 انورس 1.73 چې مونږ په کیلکولیټر معلوم کړو، نو مونږ سره تیټا 60 ډیګري او مونږ له تیټا سره راکړې وه الریډي 60 راکړې وه. نو مطلب دا شو چې مونږ دا ریزولوشن بالکل صحیح کړی دی.
ټیک شو. اوس دا یو اگزامپل دی موږ سره اف ایکس راکړی دی اف وای راکړی دی. نو تاسو د فورس دغه معلوم کوي دا کوم مین فورس چې دی که نه د هغې ډایرکشن معلوم کوي او د هغې میګنیچیود معلوم کوي ځکه فورس ویکټر کوانټیټي ده نو میګنیچیود ډایرکشن دواړه به پکار وي. اوس دا موږ له کمپوننټس راکړي دي او دا به انالیټیکلی موږ یو بل سره جمع کوو. انالیټیکلی څه مطلب چې دا به موږ په ګراف باندې وباسو نو خو په دې فارمولې باندې به جمع کوو. نو چې موږ له کمپوننټس راکړي او موږ له مین فورس معلومول دي نو د هغې طریقه څه ده چې اف برابر دی د اف ایکس سکویر پلس اف وای سکویر انډر دی روټ د اف ایکس 85 دی اف وای 13 دی. دا به سکویر کو دا به سکویر کو یو بل سره به جمع کو بیا به روټ واخلو نو موږ سره به فورس راشي. او ډایرکشن چې دی نو ډایرکشن موږ ته انګل ښیي او هغه به د څه برابر دی ټین انورس اف وای ډیوایډ بای اف ایکس. نو دا 13 به په 85 باندې ډیوایډ کو چې څه ترې راشي د هغې به ټین انورس واخلو نو هغه به موږ سره انګل شي.